بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، منګه د توابع با شروع کړو، خو په دې کې سره سره ماشوم سره به منګه عبارت هم جوړو. دغه مخکې چې کوم سبق ویل شوي دي نو د هغې اجرا به هم ورسره کوو او ورسره به الفقه الميسر غیر اعراب والا کې چې کوم دی نو عبارت هم جوړو به د هغې معنی هم ورته ښیو او په هغې کې ورسره ترکیب هم کوو او په هغې کې چې کومې قاعدې راغلي دي نو په هغې باندې به هم ځای په ځای چې کومې قاعدې هغې کې استعمال شوي دي نو ماشوم به په هغې باندې پویه کوو، د هغې به ماشوم ته چې کوم دی نو وضاحت کوو. نو دا څو ګورئ چې ماشوم کله په عبارت کې روان کو نو دا هم د الفقه الميسر عبارت دی. نو تاسو به ورته ووایئ چې انه نجس لا تحصل به الطهارة، دې کې دا اوس یو قاعده لګېدلې ده. اصل کې لومړنی ترکیب تاسو ماشوم ته شروع کړئ چې بچې د دې ترکیب وکړي نو دې وایي چې انه مشبه بالفعل او دا هو ضمیر منصوب متصل د ان لپاره چې کوم دی نو دا اسم واقع شوی دی. نو دلته کې به دې کو دا نجسون ولا ډایرکټ دی خبر جوړ کړي نو بیا د دې خوا جملې سره به دې څه کوي. نو ګوره دې ځای کې تاسو ماشوم ته یو قاعده ورپېټ کړئ، ورته ووایئ چې بچي کله اسم نکره راغلي او د اسم نکرې نه پس چې کوم دی نو کلم جمله فعلیه راغله نو دا اسم نکره چې کوم دی نو دا به موږ موصوف جوړو. نو ورته ووایئ چې دلته کې دا نجسون چې کوم دی نو دا اسم نکره دی، دا نکره دی او د دې نه پس چې کوم دی نو دا فعل فاعل راغلی دا به د دې لپاره موږ څه کوو، دا به موصوف د لپاره چې کوم دی نو صفت شي. نو دا موصوف صفت دا به چې کوم دی نو د ان لپاره څه شي خبر شي. نو ترکیب به تاسو ماشوم ته په دې طریقې سره وکړئ. ان مشبه بالفعل دا هو ضمیر والی کوم دی نو اسم شو، ضمیر منصوب متصل دا ان لپاره چې کوم دی نو دا اسم شلو، دا نجسون چې کوم دی نو دا موصوف شو. لا تفصل فعل با جار دی او دا هی ضمیر چې کوم دی نو مجرور دی ولا جار مجرور متعلق فعل دا طهارت ولا فاعل شو، فعل صرف الفاعل او متعلقه جمله فعلیه خبریه د دې موصوف د باره کوم دی نو صفت شو. دا موصوف صفت چې کوم دی نو دا ان لپاره څه شو، دا خبر شو. ان سره خپل اسم او خبر او جمله اسمیه خبریه شوله. نو په دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم ته سو دا موصوف دغه اسم نکرې دا قاعده چې کوم دی نو دا به مرته ورپېټ کړي او په دې باندې به پوهېږي. او بیا نور چې په الفقه الميسر کې کوم ځای مثالونه راغلي نو هغه ټول رايوځئ کې او په هغې کې ورته څو کې اجرا ورسره وکړي چې ماشوم په دې باندې په دې قاعده باندې کوم دی نو ماشوم هغه پوه شي.